اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر د لګم زما ډاکټر فاروق نوم دی. دا 15 منټه ویډیو ده. تاسو صرف د هدایتو لپاره ده. تاسو کوشش کوئ کو څوک د باجوړ نه راځي، کو څوک د پاړه چینار نه راځي، کو څوک د حریفون نه راځي، کو څوک د پنجابیان راځي جو پنجاب سے بھی آتے ہیں یا سن سے بھی جو آتے ہیں. تو جو لوگ آتے ہیں تو یہاں نہیں آنا. آپ لوگوں کے جسم میں اگر درد ہے یا زکام ہے یا الرجی ہے یا جس کو غصہ آتے ہیں یا جس کو شوگر ہے یا جس کے کمر میں درد ہے یا جس کے پٹوں میں کمزوری ہے تو آپ، یا جس کو کرونا ہے، کیونکہ کرونا کو تو بگانا ہے، تو آپ 5 انجیکشن ہڈیوں کے وٹامن والے 5 دن میں مسلسل آپ لوگوں کو پینا ہے. 1 گلاس پانی میں ڈال کے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد روزانہ 1 انجیکشن، اور پھر ہر 14 دن کے بعد 1 انجیکشن. اب جب یہ گرمیوں کا موسم آ جائے تو پھر پنڈلیوں کے سکن پہ ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ استعمال کرنا ہے. انہی ہو دا زمن سره یو الګ دی. نن چې دی نو 3/12/2020 تاریخ دی. دا محمد ایاز نومې دی، د 15 سال دی، سټوډنټ دی. دا سټوډنټ دی. نو زما استادانو ته دا درخواست دی چې خدای ته وګورئ. ستاسو په دې بایولوژي او په دې کې د بون ویټامین په باره کې لیکلي دي. نو دا د غرمو نه جوړیږي چې کله تاوده غرمه راشي او په دې پوستکي باندې ولګي. تاسو به نن دا هیستي واورئ چې د دې غریب 2 لکه روپۍ هسې لګېدلي. یو څوک ته وایي دماغ یې کمزوري دي، یو څوک ته وایي ته دغه ډېرې کوه، خبرې ډېرې کوه، ځکه چې دې جبن خلي. نو دا ټول نور د پوستکي باندې په غرمو باندې په وجود باندې ولګي. الټرا وایلټ بي شعاګانې د نور په رڼا کې، او په دې پوستکي 7 ډای هایډرو کولیسټرول، او دا الله تعالی د دې نه جوړ کړي په پوستکي، او بیا جګر ته، بیا ګردو ته، ګردو نه بیا کولمو ته راکوشي. په کولمو کې بیا د هډوکو د وټامن څه کاري، کیلشیم جذب کوي د هډوکو دپاره او د غاښونو دپاره. تاسو ته ما چې بیګا خپل یوټیوب کود نو ما ته 200 ویډیوګانې جوړې کړي دي، او دې کې صرف زما مطلب دا دی چې تاسو زه په اخر کې یو څو خبرې کوم چې تاسو په هغه خبرو عمل وکړو، ښه ده، کو نه کړو چې را نه شئ راپسې. نو بیا دا د هډوکو ویټامین چې کله په کولمو ته ځان راورسوي نو هلته کیلشیم جذب کوي د هډوکو دپاره او د غاښونو دپاره. بل میګنیشیم جذب کوي. نو میګنیشیم چې په غټو کې کمیږي نو مسل یې کمزوري شي، هرنې ورته وشي، پټ یې کمزوري شي، نرس چې ورته وایي، نو سر پې ګرځي، او غوږونو کې کاکلیر پټه نو له کمزوري کې اورېدل له کم کې، ویسټیبولر پټه له کمزوري کې اورېدل کم کې، سوچونه کوي، ډپریشن، انگزایټي یې بدې کېږي، سقالت پې راځي، د خولې خوند یې خرابي، زړه درزېږي، یېرېږي غونده، وجود یې رپېږي، خته سپینېږي، خېجېږي، او خوب یې چا کم شي چا زیات شي، په سر یې مختلف دردونه راځي، خته سپینۍ او خېجۍ. څنګه چې د 2015 نه مخکې تاسو ته ما څه ځل ویل چې ما سره 6 ځل دا هډوکو ویټامین ټېسټ دی، نو په ما کې نه و. بیا مې درته وویل چې زما والده دې خدای وبخي په 2005 کې د هغې وفات شوی، خو په هغه وخت کې ما ته پته نه وه. نو هغې غریبي خپه هم ماته لاس یې مات شوی و. نو تاسو ته زه بار بار وایم چې دا سخته خو ما هم تېره شوې ده. او بیا چې دی د خولې خوند یې خرابي، چې کله یعنې د هډوکو ویټامین کیلشیم جذب کوي او میګنیشیم جذب کوي. نو دا د میګنیشیم کارونه کوي چې په وجود کې څه کار کوي، او خولې پې ډېرې راځي، د خولې خوند یې خراب شي، یاداشت یې کمزوري شي، په غوږونو کې کاکلیر پټه یو له کمزوري کې اورېدلو له کم کې، ویسټیبولر نرو پې سر ګرځوي، او خولې پې ډېرې زیاتې راځي، او ویریږي سړی، یاداشت یې کم کي، نارینه ډېر زیات کمزوری شي، چېرته د حکیمانو دوایي خوري، او سقالت پې راځي، یعنی انیبل ټو کوپ سټریسفل کنډیشن، په سټریس په ماحول کې نشي کېناستلی، ایسته پاسېږي، او ابسیسیو کمپلسیو سینډروم کوي، یعنی لاس آف سیلف کانفیډنس وکړي، یعنی د وجود خپل وجود باندې یقین نه کار باندې چې ما دا کار سم کړی دی کو غلط، یعنی ور به بند کړی بیا به پاسي چې یاره نه مې دی بند کړی، جامې به ژوندي کړي چې یعنې نه مې دي، یعنی هغه لاس آف سیلف کانفیډنس ورته وایي. او سقالت دې ته وایي چې unable to cope stressful condition. بیا چې کوم راشو او دا سن لایټ الټرا وایلټ بي ریز په دې سکن باندې ونه لګي، په پوستکي باندې ونه لګي، نو دا 7 ډای هایډرو کولیسټرول ته بدل شي، کوم ته چې زمون خلک چربي وایي، او چربي زیاته شي نو وزن سیوا شي، او اټیکونه وشي، او پالیج وشي، او پیریفرال واسکولر ډیزیز، او کیراټین. بیا چې کله د هډوکو ویټامین کم شي یا غرمو ته نه کښېني یا یې خورې نه، نو بیا خو انسان لم کیلشیم پکاري، مال لم پکاري، بدن د پاره هم پکاري. نو بیا دا پیراتایراید هارمون په وجود کې دا واړه واړه شیونه دي څه د اوبو په شکل کې دي،
نو دا پیراتایراید هارمون ته د هډوکو غلم وایي او یا هغه مږه چې د ونې نه جرړې خوري نو دا بیا په دې هډوکو پسې راولګي چې زه اوس د وجود ضرورت پوره کړم ځکه چې انسان مال ته خو کیلشیم پکاري کیلشیم خو چې کم شي سړی مري نو دا د هډوکو نه کیلشیم راپټي نو هډوکي په کمزوري شي نو د ماشومانو کې دا تندي بوټ راوباسي دا پوښتې کې ښکاره کی او بیا ول په اخر کې چې ډیره وخت خوشي نو ریکارډ وته وکی یعنی ډیس ایبل ریکارډ وکی یعنی ایڈوانس سټیج وته وي او استیوملیشیا وکی نو بده وخت د ماشومانو هډوکي نرمي او استیفوروسز کی په غټو کې به د هډوکو وچی استیفوروسس سورو ته وي یعنی څنګه چې په ونه کې خاخ وچی ایسته وچ کی او جاینټس د دې جوړونو د هډوکي کمزوري شي نو اول ته غتین ډوړې وخوري اکړي چې وته وي بیا دې ورورو د هډوکي خوري نو ایسته د جوړونه د یو بل سکینی او د ملا د مهرې نه اول د تین ډوړې وخوري اکړي چې بیا دې ورورو د مهرې خوري نو ایسته د ملا درد شروع شي بیا ته شیاټیک هم وي ځکه شیاټیک نر مهرې کمزوري شي نو هغه په یو بل باندې کینی زور پې راوړي یا هغه کم سپاینل کینال چې د خواته چې کم کې نرس پکې راوځي او وجود ته سپلای کوي نو هغه تنګ شي نو شیاټیکا نو به په ملا کې درد شروع شي بیا کله پتون ته راوځي او په غوګونو کې واړه واړه هډوکي دي نو دا نری شي اورېدلې کم شي او په ماشومانو کې دا غوګونه هډوکي جوړ شوي نه اورېدلې نه او ټول وجود یې ناراسته وي هسې ناراسته پروت وي 9 کیلومتره مزل هم نشي کولی په ډډ هم نشي اوښتلی او بیا د څټ دا مهرې ووایي دا د څټ مهرې او دا ولي نو د خلکو ولي دړ کوي او دا لاسونه نشي اوچتولی او څوک په سر کې ګمنځ هم نشي ویلی والی ځکه چې موږ خو 8 کاله همدله دلته خواري وکړه بیا چې کله د هډوکو ویټامین کم شي نو بیا په وجود کې پیراتایراید هارمون چې کله سیوای نو د ګردو نه کیلشیم ایکسکریشن سیوا شي د ګردو نه کیلشیم ډېر دي چڼېږي نه کاڼې وشي او د کولمو نه جذب کیږي نه بیا چې کله انګریزان لیونی دي خبر نه دي چې کرونا څه ته وایي نو کرونا د نور نه ګل چاپیر د سپینې حلقې ته وایي کرونا نو بیا د وجود خود زنک په باډۍ کې صحیح نه استعمالیږي چې کله د هډوکو ویټامین کمی نو که انسان یو کو مالی نو د وجود قدرتي طاقت یې کینی چې جراثیم مړه شي یعنی چې جراثیم مړه کی نو بیا څه چلو کی چې دغه د وجود قدرتي طاقت کمزورې شي نو زمون خلکو ته به څه شي کیږي چې ریکټس به ورته کیږي ټي بي کرونا به ورته کیږي کرونا او ټي بي ورته کیږي او الرجیانې ورته راځي وایرس انفیکشن بیکټیریل انفیکشن فنګس انفیکشن او پیراسایت انفیکشن د دمې سابندۍ بیماری ته پیدا کی د دمې بیماران چې کوم دي سابندۍ چې کوم د سپری استعمالي دا خو تاسو یو 15 ستنې استعمال کړئ یو سوره یو سارینې کوخري او بیا د غرمو ته فوډ کې کینې جګ جوړ وشي او بیا مری یو سټریپټوکوکس یاغه وي بیا دغه نه یو د دریب ته مخکې د جوړونه وپړسیږي بیا د زړه د اوالو وي هغه ته روماتیک هارت ډیزیز وي او مختلف الرجینی وشي د سینې الرجی د پوزې الرجی د مری الرجی د پوستکي الرجی او بلا الرجینو قسمونه دي یعنی د وجود قدرتي طاقت کم دی دغه مقابله وکي بیا څوک وي چې په دوړو نه الرجی کیږي نو په دوړو کې چې د دومره خلک ګرځي نو هغه ته الرجی ولې نه کیږي او بیا چې کله بوساړې به تړلې و دوړو کې به کار کاوه نو ولې نه کېده او اټو ایمون سیستم ته وي پښتو کې به څه وي اټو ایمون سیستم زیات کی نو شوګر وشي د کولون کینسر وشي پروستیټ کینسر وشي او بیا چې په ټوله دنیا کې کو انګریزه ده کو مسلمانه ده چې په چا کې د هډوکو ویټامین کمی د بون ویټامین کمی نو د لساتیا ښځو ماشومان اسپیټال کې کیږي او بیا چې په سړو او په زنانو کې د هډوکو ویټامین کمی نو د 200 خلکو ماشومان نه کیږي شکر الحمدلله زموږ 15 کیسونه دام شته چې هغه وس ماشومان هم شته زموږ سرولې ټول دا ریسرچ سنټر دی ها بیا چې سړی ما پاکستان کې 6 کاله پریکټس وکړو نو بیا خلک سټیراید خوري یعنی ډیلټا کارټیل شولې یا ډیپومیډرول شولې یا ډیکسامیتاسون شولې یا ډیکاډران شولې په مختلف نمونو سټیراید په پاکستان کې خرڅیږي نو اصل خدا دا چې کله د هډوکو ویټامین سیوا شي نو خلک سټیراید ورکوي ولې سټیراید کیلشیم کموي نو سټیراید ته د هډوکو دشمن وایي بیا چې سړی 14 کاله ته ورسي کو انګریزي او کو مسلمانی
نو بیا د اډوکو ډینسټي یعنی ډینسټي کلکوالی ته وایي دا په ختمېدلو شي 1% د اډوکو کلکوالی ختم شي د سړو او په دې په مقابله کې 6% زیات د اډوکو کلکوالی ختم شي د زنانو بیا چې سړی 10 کال ته ورسي نو 12% د اډوکو کلکوالی ختم شي د سړو او 6% د زنانو او بیا چې کله د زنانو نه نارینه جوړ شي نو هغې کې ایسټروجن ورته وایي اب کې ختم شي ایسټروجن پکې ختم شي ایسټروجن نو هغه ته موږ پوست مینوفازل اسټیوفوروسس د یعنی د نارینه کېدلو نه وروسته د اډوکو وچېدل نو اینی هاو ګورو زما لکه تاسو ماته ټول دا وښیي چې امریکانی کو ولې نه دی د زړه ټیک په سب سره ایستلی دی 2000 مخکې خو دا ټیکونه نه او بیا پکې کرونا تېراله نو په کرونا کې اوس چې کوم په خلکو تحقیق شوی دی بار په ملک کې تاسو ټول به دې خبرو عمل وکړئ خوار شو د دې کرونې په وجه باندې مم ټول وجودونه صحیح شي نو تاسو یو 15 ستنې وڅکئ او بیا په دې اوړي کې تودو غرمو ته کښېنئ او غوړي او کوچو څه خورئ ځکه چې دا خو 7 ډای هایډرو کولیسټرول دي چې کله به د الله تعالی الټرا وایلټ بی ریز ولګي بی د بیسټ نو د دې 7 ډای هایډرو کولیسټرول نه کولی کلسیفیرول جوړ شي کولی کلسیفیرول د اډوکو کیمیکل نوم دی نو کولیسټرول کنورټډ ټو کولی کلسیفیرول او کله 7 ډای هایډرو کولیسټرول کولی کلسیفیرول یعنی ویټامین ډي ته بدل نشي نو دیٹ از چینج ټو دیٹ از کنورټډ ټو کولیسټرول او چربي زیاته شي او اټیک او فالوجي شي او په ټوله دنیا کې چرته اټیکونه او فالوجونه او شوګر د وجود د دردونو نه مخکې نه راځي نو اینی هاو ګورو ځکه خو دا خو اصل کې چې کله ماشوم پیدا شي نو د مور په شودو کې دوه څیزونه د ماشوم ضرورت نه پوره کوي یو ته د اډوکو ویټامین وایي بل ته میګنیشیم وایي نو خلک ماشوم له په کوناټي کې دوه ستنې وکړي څنګه چې زما اول وراره دی ماشوم یې شوی وه او زه ته قسم خورم ما د ډورې ستن 200 یونټ په کوناټي کې به 3 ورځ وکړه نو بیا په 20 ورځې کې یوه ستن بیا چې کله 15 میاشتو ته ورسي نو بار یو تنظیم دی آیلې ورته وایي آیلې انټرنیشنل لایټ اسوسییشن چې دې ماشوم به تاسو د خپل لاندې 15 انچه هره ورځ تودو غرمو ته ښکاره کوئ د 15 میاشتو دپاره بیا چې کله 15 میاشتو ته ورسي نو 10 انچه پوستکی د پښو هره ورځ تودو غرمو ته ښکاره کول ولې د ماشومانو په سر باندې نور ارتول منع دي بیا چې کله 3 کاله ته ورسي نو ټولې جامې ته درې کوئ چې په دې ټول پوستکي ډایرکټ 15 منټه تاوده غرمه لګي نو دلته خو بیا موږ مسلمانان یو منګه خدا قطعاً کولی نه شو دا خو د انګریزان دي چې دا جامې وښکلي دي او په دوبۍ کې د تودو غرمو ته پراته دي نو زموږ څه خو په کور کې برنډه شته دی په چت شته چې څوک پکې خپل خاندان نه یو سایډ ته شي زنانه او په دې تودو غرمو کې په اوړي کې دا مټې راووي او د الله تودو غرمو ته دا مټې بیدیا کې او لوښي پکې وینځي نو چې هره ورځ دا 10 منټه په دې غرمو کې نور او په سر دی ته پړونې راتلی پړونې نو چې دا پوستکی داسې سي چې دا لږ سور غونده شي او وخارښتېږي چې خارښتېدلی نه وي نو په دغه غرمو کې بیا د الټرا وایلټ بی ریز نه وي ځکه چې د دې عمل په 30 منټ کې شروع کېږي او بیا لږ سوچ وکئ او نارینه چې کله جومات ته ځي چې په غرمو کې اودس وکړي او په دې ماسپښین کې د غرمو ته جمع وکړي او دا مټې راوالي نو یو څو موده خو به پې خولې راځي خو خیر دی نو دا ډېر کریټیکل مسله ده په ټوله دنیا کې د کرونې نو اوس د کرونې دپاره چې کله په سپین کې تحقیق وشو نو چې په کومو خلکو کې د اډوکو ویټامین پوره و نو په هغې کې په 100 کې 2% خلک وفات شوی دی او چې په کومو خلکو کې د اډوکو ویټامین کم و نو هغې ټول په آی سی یو کې داخل شوي دي او 52% خلک پکې مړ دي نو دا خو په نور کې الټرا وایلټ بی ریزي په نور کې نو که چا په دې غرمو کې کار کولی او مټې ورته راوالی نو خامخا به پورته د اسمان ته کتلی او د الله په دې کرونا باندې به لاس سترګې لګېدلی نو کرونې به ورته نه کېدې یعنې کرونا چې څه شی دی نو this is whitest luminous circle around the sun is called corona یعنی د نور یا د سپومۍ نه ګل چاپېر دا سپینه بنګله چې ده نو دې ته کرونا وایي او بیا چې دا لکه دا نور شو
نو دا سپینه نو دې نه داسې دا غشي وتلي نو دا انګریزانو ته کراون وایي دا انګریزان خو لیوني دي ځکه چې کوم انګریز کوچ موږ له ورکلي وو نو هغه مګې طاقتورې شوي او نظر یې کم و نو نظر یې بیخه شو بیا چې کله کوچ بیرته وخوټ کول نو هغه مګې ړندې شولې او نظر یې ړندې شوې او طاقتورې وې نو بیا له ډي نوم ورکړو نو بیا به د جرمنیانو انتظار وکړو چې اعتراض یې پرې وکړه نه یې منلو ځکه جرمنیان هم مسلمانان دي ځکه جرمني ته زه تللی یم هغه یې وایي چې نه یې منله اوسه نو هغه هم پښتانه دي کرټیسیزم کوي نو خیر تاسو که ماته ویټامن ډي ډاکټر وښیي او که لیونی ډاکټر وښیي په دې نوم لا اله الا الله محمد ماته فخر دی دا نوم د چا نشته دی په دنیا کې او عمرو به که چېرته هم درته دروغ ویلي نو ذایقة الموت د مرګ نه وروستو که تاسو ماته سزا نشئ راکولی نو الله تعالی خو به یې راکوي زما خو انتهایي بېشمار ګناهونه دي خو ګورو چې دې انسانانو په انسانانو کې ارتلي تکلیفونه دي چې د دې کم ساینسدان څه حل شي راایستلی بیا کرونې ته وګوره تقریبا 18 میاشتې وشولې ویکسین ایجاد نه شولو اوس ټوله دنیا نارې وایي چې بهی تاسو آی سی یو کې چې کوم مریض داخلي نو تاسو دې نه 3000 نه واخلئ 5000 یونټ د اډوکو ویټامن روزانه ورکوئ شکر دی چې زموږ په تیمرګره کې هر ډاکټر د اډوکو ویټامن لیکي په هسپتال کې سرکاري پراته دي د تیمرګرې واحد هسپتال دی که نه نو راشئ ویې ګورئ چې پکې شته دی که نه زه داسې نه چې زه د تیمرګره په هسپتال کې یم او د تیمرګرې د هسپتال صفت کوم او یا د هغه د ایم اس نه یېرېږم او یا د هغې د نورو ایم پی ټي آی نه یېرېږم او یا د پیپل نه او یا د جمعیتي نه یېرېږم خو راشئ چې زموږ په هسپتال کې د هډوکو ویټامن شته کو نشته بیا زموږ شکر دی داسې هسپتال دی چې کوم د کرونا خلاف جنګ کوي نو یو خاص ترتیب ورته لګېدلی چې کله مریض تېرېږي نو د 15 سټیشنونه تېرېږي او د کووډ ټیم ځان له دی واړې ځان له دی خوراکونه ورته میلاویږي او لا اله الا الله محمد زه په خپل هسپتال باندې فخر کوم چې زموږ په تیمرګرې په هسپتال کې اوسه پورې د کرونې نه یو ماشوم نه نارینه مړ دی نه زنانه مړه ده او نه ماشوم خو چا څه په ریکارډ باندې نو ماته یې وښیوئ چې په کرونا باندې په تیمرګر هسپتال کې څوک مړ دی ځکه چې دلته انتهایي تدابیر دي ویټامن ډي وله ورکول شي زنک وله ورکول شي صفایي خیرې انتهایي په ټاپ باندې دی هر سړي ماسک لګولی دی بیا ورته سنسټایزر لګېدلی دي بیا په 15 سټیشنونه تېرېږي بیا د هغوی ځان له واړ دی بیا هغوی له سپیشل د طاقت خوراک پکار دی نو هغه خوراک ورته سپیشل د هسپتال نه میلاویږي زنک ورته میلاویږي فروټس ورته میلاویږي کیلې ورته میلاویږي هر څه ورته میلاویږي نو اینی هاو دا په پاکستان کې ډېره سخته مسله ده ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ فلار دی زمونږ مور دی دې پاکستان ته به مونږ ملک او فلار و نو علاوه دا ملک ترقي کېږي دا نه د آرمي ذمواري ده نه د پولیس ذمواري ده نه د لیډر ذمواري ده نه د مولا دا زمونږ ملک دی موږ پکې پیدا شوي یو او موږ به پکې مرو نو ګورو چې دا پښتنو تاسو ته خو ما ټول چل ښودلی دی ټول مې ډاکټران کلي وایي دې ته تاسو ګورئ دا به ټول دنیا یو ځل دا خبره به کوي چې هلکه غوړي خورم غرمو ته کښېنمه چې د هډوکو ویټامن به پکې را جوړ شي که نه او بیا اټیک کېږه او ځکه چې زه ډاکټر یم ما نو دا تلی ته پوس وکړي چې د زړه اټیک ولې کېږي خو دغه 7 ډای هایډرو کولیسټرول په پوستکي کې الله تعالی پې تود لور ونه لګېږي او دغه کولیکلسیفیرول یعنی بون ویټامن ته بدل نشي او کولیسټرول ته چین شي په باډۍ کې په وینه کې لاړ شي او بیا کولیسټرول سیوا شي او اټیک وشي او چېرته اټیک او فالجو نو موږ چې ستاسو دا جوړونه ونه رځېږي نو په ملکنډ ډویژن په باجوړ او په ملکنډ ډویژن کې خو موږ 2 کاله تېر کړه اوس به څومره د خلکو جوړونه لګېدلي څومره د خلکو ملاګانې به هډوکي به خراب شوي د څومره خلکو کې به نوی شوګر راغلی څومره ماشومان به ګوډ شوي څومره خلک به په نوي امسا باندې شروع شوي نو تاسو ته بیا هم زمامه چې اوس جمع دی او په دې جمع کې د دې غرمونه د هډوکو ویټامن نه جوړېږي نو یو 15 ستنې راواخلئ او په 15 ورځې کې ایسته وخورئ مسلسل ځکه چې د هډوکو ویټامن د شپېتو نه کم نه دي پکار او هر 20 ورځې کې بیرته هر 15 ورځې کې پس بیرته د هډوکو ویټامن کمیږي خو ما چې څومره خلک ولیده نو د هډوکو ویټامن چې خوري نو کیلشیم ورسه نسکي نو تاسو به د هډوکو د ویټامن څخه خامخا کیلشیم څکئ که هغه کیلشیم نه شړومبې ورسه خورئ ماسته ورسه خورئ
او ډرای فروټ وسه خورئ چې زینک پکې درځي مونګفلي خو ارزان شی دی مونګفلي وسه خورئ شنه سلاد وسه خورئ غوړي خورئ کوچ خورئ د چرګانو انډې خورئ هر څه خورئ هېڅ پرهیزونه پکې نشته نو دا یو ماشوم دی سر تاسو د شی تنګي وئ سر په دې شی تنګي وه چې خلکو هغه یوې کولې نو څوک خو ناجوړه نه و رښتیا وخه تو زما ماما او غوړي به یې خوړل که نه او بوساړې به یې جوړولې که نه او ځکه چې وربشې د ټول نه په دنیا کې طاقتور خوراک وربشې دی او دویم جوار دی ویټ چې کوم غرمو ته ویټ چې کوم دغه ته وایي غنمو ته نو دا د امریکن خوراک و نو موږ اوس امریکني خوراکونه کوو او د امریکنو په سټایل باندې ګرځو په ګاډو کې ګرځو ټول ناجوړه شو او سر بیا هغه اوسپنه به یې په لاس راکاږوله که نه راکاږلې څنګه به یې راکاږوله نه هسې دا ورکوټې اوسپنه ګاډینۍ به چې د وړو جوړولې نو زه تاسو ته وایم چې دیهاتي بنده چې و نو دا د دې مطلب دا نه چې دا کلیوال سړی دی دا اوسپنې ته وایي د اوسپنې په شان کلک و ځکه چې ما هم په خپله ګاډینۍ ګرځولي په لاس مې باندې داسې راکاږې کړلې او کونډه کونډه و بیا مې پکې ګاډینۍ واچوله او داسې به ګرځوله ځکه چې زه یو زمیندار یم غریب سړی یم خو ما یو هم کلی ما باریم جوړې کړي دي ما اړخیم جوړ کړي دي ما لون هم کړي دي ما ګډ هم ساتلي دي او بیا به لاړو ډمبرۍ به ورته ویله هلته به بیالوجي به راسوه نو هغه وخت خو نقلونه نه وو رټه به هم لګوله خو بیا هم څه ښه استادان زموږ تېر شوي دي زموږ یې ښه تربیت کړی دی په 649 نمبر مې وله میټرک اتم بورډ ټاپ کړی و په هغه وخت کې ډېرې نمبرې وې دا 1985 و نو اینی هاو ګورو چې کله انګریز کوچ موږ له کله چې انګریز د ټي بي علاج کاوه نو هغه فینسنو هغه نور ته عکس ونیو پټو ترافي وله ورکړله او بیا هغه ټي بي ختم شو نو هغه ته یې نوبل پرایز ورکړو هغه هم دلته دا زه تصویر ښیم نو تاسو کوشش کوئ چې دلته څوک راځئ او د 2000 روپو دن څه کم نه او موږ پسې کاغذونه نه راوړئ او دلته 2 غنټې صبر شئ کولی خو راځئ کو نه راځئ نو چې را نه شئ ځکه چې تاسو زما لټې وکړلې دلته راځئ او بیا شور کوئ نو د شور خلک چې را نه شئ بیا چې کم کسان راشي نو یو پکې بیماري بیا په هغه بل کې میګنیشیم کمی نو صبر ترې نه کېږي اور بخلي اور چې ناوخته دی رامانې او دا دی او دا دی دا دی نو انشاءالله تعالی چې تاسو ته به په 2021 کې 100,000 روپۍ پیسې ځکه چې په ټوله دنیا کې د ایگزیکټیو چیک اپ 50,000 روپۍ پیس دی څنګه چې آغا خان دی یا بار په ملکونو کې او دا د هډوکو د ویټامین ټیسټ چې دله موږ په 100,000 روپۍ ټوټل کړي دي 4,000 روپۍ دي ځکه چې دا زما یو کلاس فیلو را لګلی و سټوډنټ دی په سټوډنټ لږ لسې زر پکاري نو دا 13.2 کې هیموګلوبین دي دا پکې RBS دی دا یوریک اسید دی دا بلډ یوریا کرټینین دی دا سیرم کولیسټرول دی ټول او دا کریټیکل بون ویټامین ډیفیشنسي ده پکې او دا پکې H پایلورای ریاکټیو ده نو دا ټیسټونه هم بیا تاسو د بل ځای نه کوئ او په ټوله دنیا کې خلک ایډوانس کې پیس جمع کوي نو 10,000 روپۍ به تاسو پیس جمع کوئ 10,000 به وروسته جمع کوئ او که د چا وس نه کېږي نو د 2015 نه تنارې وامه غرمه د الله فری دي غرمو ته کښېنئ او دا ډوکو ویټامن څه خورئ په دې اوړي کې په ژمي کې او بیا چې وړی شي غرمو ته کښېنئ نو که د چا دا د ملا مهرې نه لګېدلي دی له خو دا جوړونه نه دي لګېدلي نو تاسو کوشش کوئ که د چا دا اډوکې د دې اډوکې څه چپکاو شوی یعنې لګېدلی کوم ته چې اسټیو اترایټس وایي نو یو هغه مه راځئ هېڅ څه پیدا هم نشته دی نو تاسو یو 5 د اډوکو ویټامن وڅکئ او بیا تاسو د غرمو ته کښېنئ او دا پیمو ګولۍ او ټرامالو څه خورئ نو ګزاره به هم کېږي او یا ښه د اډوکو ټاپ ډاکټران شته په تیمرګره کې هم شته په پېښور کې هم شته په لاهور کې هم شته زموږ په صوبه کې هر قسم ټاپ ډاکټران دي شکر الحمدلله نو بیا تاسو لاړ شئ تاسو ته به جوړونه بدل کړي او بیا که د چا دا مهرې لګېدلي دا یعنې دا مهرې خو نه دي لګېدلي خو دا مهره چې د دې څه ولګي داسې تنګه شي نو بیا په دې نه نرز راوځي ښکته دې چلیږي نو د شیاټک نر دی شیاټک نو چې کله هغه پریس کوي او زور پرې راځي نو هغه ته شیاټیکا وایي شیاټیکا او په اردو کې ورته غرق النساء وایي یعنې ایسته غرق کي غرق او تباهي کې بیا دغه ناسي نو تاسو کوشش کوئ که د چا دا جوړونه لګېدلي او په ملا کې د 15 کالو نه دړي نو مه راځئ
نو دې ته اسټیفوروسس وایي. ګوره دا ورکوټی ماشوم دی د 18 کالو دی، اسټیفوروټیک پری میچور اسټي، او په دې هډوکو کې د دې دا لږ ځای پاتې دی، ښکاري هم پکې نه. دا فیمر هډوکی دی، دا ټیبیا ده. نو په دې کې چېرته یو 9 میاشتې دا جوړونه راتاو نه کړه نو دا به ټیک شي. او بیا چې کله د هډوکو نه کیلشیم درې کېږي نو پاکستاني روټ شي، منځ یې تور شي او غاړې سپینې شي. نو اینی هاو زما میسیج دا و، دا هغه هیلیوتراپي وه په 1861 کې بعد یونان مسلمانانو د خپلو هلکانو نه جامې وښکلې او غرمو ته به یې سمړول، جینکونه نه، ځکه د جینکو من الجنة ونه پټي یوه. او بیا دغه فینسن و چې کله د ځوان بچي د پوستکي ټیپې وشو نو دوله پټو تراپي سه علاج وکړه. دا دی پټو تراپي سه وله علاج وکړو او بیا وله نوبل انعام ورکړه. لوپس ولګریس د ټي بي د پوستکي ټي بي ته وایي. دا دی ځوانان دا و. نو بیا تاسو زه د پښتون یو هیستریک یم چې پښتون کله پیدا شوی په دنیا کې نو دا مسلمان دی او دا هوښیار قوم دی. پښتون همیشه یوه خبره کوي، لکه زما زوی کو غلط کار کوي نو ماته به څوک وکوي چې هلکه دا زوی دې سم کا. نو مطلب دا دی چې هغه به څه چل کولی. نو پښتون انګریز 400 کاله مخکې یو درې د صحت مسلې ویب کې دا ریکټس چې کوم دا کاږه واږه ماشومان دي، کوم ته چې معذوره وایي وایي دماغ یې کمزوري دي، پولیو مایلایټس او ټي بي، نو دې ته به دی د تورتم بیماری ویلې، ډارکنس ډیزیزز. انګریزانو دې ته ډارکنس ډیزیز نوم ورکړی و. او شاباش پښتون، شاباش پښتون، د پښتون ته شاباش ورکومه چې د 1000 سالو نه دا نوم د جنتي ژبه کې ویلی شوی دی، ځکه چې انګریزانو زمونږه ناعقل یاد کړی. انګریزانو زمونږ ناعقل یاد کړی ځکه چې مسلمان خو اول پیدا شوی دی. انګریز خو د قرآن ناعقل یاد کړی دی. قرآن خو علمگیر کتاب دی، د حدیث نه علم یاد کړی. نو هغه پښتون څه ویلي چې کمزوری ماشوم دی او سوری پې شوی دی. یعنې مطلب یې دا و چې سوري ته مه کښېنه، غرمو ته کښېنه او غوړي ورسه وخوره او په غوانو یوه وکړه. یعنې د دې سوری پې شوی مطلب یې اصل دا و چې د دې سوري نه راتلی شه خوار شي. مطلب یې دا و چې سوري ته مه کښېنه، غرمو ته کښېنه او غوړي ورسه وخوره او په غوانو باندې یوه کوه. او جوړونو کې به خلک کېناستل، بیا به په ډبو باندې به یې مونځونه کول او جوړ یعنې جوړونه جوړ په خیر به یې کول. او اوس په جوماتونو کې کېنه او جوړونه یې درد کوه. الله خفه شه چې زما جوړونه خو مران کړله، ځکه چې دې کې به قدرتي اوبه وې نو د بره به پې د سپومۍ رڼا لګېدله او د ورځې به پې د څه رڼا لګېدله؟ د نور. نو هغه اوبه پاکې وې، ځکه چې زمونږ اوبه ګنده دي. تاسو اوس دې هلک ته پام وکړئ، په دې کې ایچ پالورای ده، د معدې جراثیم دی، دا د 10% پاکستانو دی. نو کوم خلک چې د نلکۍ اوبه څکي نو په هغې کې په 10% خلکو کې دی، او کوم چې د کوهي اوبه څکي نو په هغه کې په 10 کې دی. نو تاسو اوبه خوټ کوئ او بیرته یې یخوئ نو چې 80% چانس دی چې دا به په اول ځل باندې دا جراثیم ختم شي. او دویمو دا هډوکو ویټامن دی کې تش 9 دی، شدید د هډوکو ویټامن کمی دی. نو دا د 80 نه والا د 80 نه د 90 نه چېرته مه کموئ، هر 14 ورځې پس بیرته کمیږي. نو دې هلک د صحت سره دې ته ویلو چې دماغ یې کمزوري دي او ژبه یې انښلي که نه. هلکه ستا څه نوم دی؟ محمد یاد. نو دا اوس سر سکول کې سبق هم وایي. نو دا اوس ستا خو بچو په دې خپو کې دړ نشته او وجود خو دې دړ لږ ستړی کېږي خو نه منډه شی والی ته دې خپو له لږ زور ورکړه، دې به دې خپو لږ زور دې دړ وکړه. نو ته خو یې دړ نه کوي، نو تا خو دې دړ نه کوي، نو په مړاستې نه کوي چې داسې منډه وایي د دې شی تنګې نه چې دغه ته ځې شاډي ته نو ختلی شي څه چل کېږي؟ ستړی کېږي او زکام هم درته کېږي. نو تا دا جوړو خپې بیا درد کوي که نه کوي؟ نو تا خو اوس ویل چې نه کوي. نو نه زما د وجې دې ویل ګناه وختي دې ویل. نو د دې دماغ څنګه خراب دي؟ د دې دماغ خراب دي. ته خو په خپله وایي چې خپې مې دړ کوي. زه کله دماغ خراب شو نو چا چې د دماغ سم دي نو دا خو مې خپې مې دړ کوي. نه اوس څه دي؟
ستاسو په دې ماشوم کې سر پینډۍ کې هم کتلی شوی دی نو دې ته تاسو په ټول عمر کې به په 1,000 روپۍ لګېدلي په ټول عمر کې الله اکبر. نو دا ملک به څنګه مالداره شي؟ نو د دې اصل چې ونو دې ته وایي پریمیچور یعنی بې وخته شدید د هډوکو کمزوري یا کمزوري ته ولې راغلی وه؟ د شدید د هډوکو د ویټامن د نور د ویټامن سمارټ ویټامن هارمون ډي ځکه چې کله اول ایجاد شو نو بون ویټامن د هډوکو ویټامن یې ورته ووه بیا چې کله د نور نه تحقیق راغی نو سنشاین ویټامن یې ورته ووه کله چې بیا خلکو وخوړل او ښه شو نو سمارټ ویټامن یې ورته ووه بیا په 2005 کې پې تحقیق راغی چې دا خو هارمون دی یعنی په وجود کې داسې ځای نشته چې داسې سیل نشته چې دې په ریسپټر نشته نو بیا ورته هارمون ډي وواخه. سیکوسټیراید د شدید د هډوکو د ویټامن کمی دا ورته ولې راغلی وه؟ نه استعمال د 0 نه واخله 15,000 یونټ انسان ته روزانه په خوراک کې پکار وي. ولې په کرونا کې اوس 15,000 کړه او په خوراک کې روزانه پکار دي. دویم د تودو غرمو نه پوستکی د الټرا وایلټ بي ریز نه بچ کول په بیدیا پوستکي باندې په ووړي کې په ګرمۍ په موسم کې د هیلیا راغی ټمپریټ زون د اټک نه واله بلدستانه پورې بیا چې کله د هډوکو ویټامن کم شي نو پیراتایراید هارمونو سیوا شي نو بیا دا کم ته چې غل د هډوکو وایي یا هغه مګه ریټ چې کومه which is eating the roots of the tree کم چې د ونې نه جرړې خوري نو بیا دې د هډوکو نه کیلشیم درې کړي او درې کوي دي نو لګي کیلشیم د هډوکو نه درې کوي نو څه چلو کې چې هډوکي مات کړي. سر د دې خو چېرته هډوکي نه مات شوی مخکې کوم لاس دا لاس او خپې نه ماته شوې ولې نه مات شوې دا کله مات شوې څنګه راوغورځېدو په کور کې نو نور څه غواړی یار غریب کې هډوکي مات شو په هسټي کې دا نشته وایي دماغ یې کمزوري دي نو بیا څه چلو کې چې دغه کیلشیم د هډوکو نه رادلې کېږي نو هډوکي کمزوري شي نو هډوکي مات شي څنګه چې دی هلک ته مات شوی و وایي په کور کې ګرځېده دا یې پلار دی دروغ نه وایي ښه نیک سړی دی او نو د ملا مهرې کمزوري کي د ملا مهرو کې د واړه واړه هډوکي چې دي نو چې دا کمزوري شي نو د ملا درد شروع شي او بیا ورو ورو سیوا کېږي او مهرې کېني او شیاټیکه شروع کړي او د خپو د هډوکي کمزوري کي فیمر دا ټول هډوکي کمزوري کي نو د هډوکو درد شروع شي جوړونو درد شروع شي جوړونه خرابېږي غاښونه خرابېږي ټول وجود ناراسته شي ټول بدن درد او ناراسته وي څوک 20 کیلومتره مزل نشي کولی که څوک د 20 کالو انسان ولې نه وي. دویم چې دی نو میګنیشیم کم شي میګنیشیم چې کله ولې د هډوکو ویټامن کیلشیم جذب کوي نو بیا چې د هډوکو ویټامن کم شي نو پیراتایراید هارمون سیوا شي نو بیا هغه ډیوټي واخلي چې زه اوس په باډۍ له کیلشیم پیدا کوم نو دغه بیا د هډوکو نه کیلشیم راپټۍ هډوکي کمزوري کي دا د ملا مهرې او دغه څنګه چې د هلک وایي د جوړونه کمزوري کي او بیا په اخر کې د هډوکي ولګېږي ځکه خوړل شي اول ته هغه کلچې وخوړ شي بیا لکه څنګه چې یو کاڼی په بل کې بل په بل کې او په منځ کې ته خټه هم خوړلی شي او بیا هغه هډوکي هم خوړل شي نو بیا د هډوکي د یو بل څه ولګي نو هغه ته اسټیو اترایټس وایي نو بیا د هغه څه علاج نه وي نو بیا سړی په کورسۍ کې ګرځي اسټیو اترایټس نو بیا یې ته جوړونه کېني او بیا بل نو چې میګنیشیم په چا کم شي مسلې کمزوري شي پټې کمزوري شي خولې پرې راځي زړه درزېږي ایریږي سر پرې ګرځي ویسټیبولر پټې په غوږونو کې کمزوري شي نو سر پرې ګرځي سوچونه کوي یاداشت یې خراب شي ایریږي کنځلې کوي یو کار بار کوي ښه صحیح کار به کله شک به وي چې کله مې دی کو نه مې دی خولې پرې راځي ایریږي سړی او ډېر درځېږي ښته سپینې خېجې څنګه چې زموږ نه مخکې درې کلي دي او یو کار به ښه صحیح کلی یاره نه مې دی کلی ور به بند کلی یاره نه مې دی یاره دا کار به مې کلی کړي ایسته یېر راشي حالانکه کار به په خپله صحیح کلی خو بیا پې شکي نو دې ته لاس آف سیلف کانفیډنس وایي او یو پې ثقالت راځي ثقالت دا مطلب نه دی چې د څوک کینې او تنګ شي یعنی unable to cope stressful condition یعنی هغه حالات چې کوم فایټینګ شروع جګړه یا غټ پریزنټیشن ایسته بور شي ایسته پازي بور شي او دویم چې د ټولو نه اهمه مسله چې کومه ده چې کومه پاکستان د دې سره مخامخ دی دنیا سره مخامخ ده
نو پاکستان چې د کومې مسلې سره مخامخ دی نو د هډوکو ویټامین په موجودګۍ کې زنک استعمالیږي. کله چې د هډوکو ویټامین کم شي نو د زنک استعمال نه کیږي نو د وجود قدرتي طاقت کې نه جراثیم مړه کي. نو موږ ته به کرونا راځي، موږ ته به اوسه پورې ټي بي راځي، موږ ته به الرجین راځي او موږ ته به مختلف جراثیمي بیماری او الرجین راځي او اټو ایمیون سیستم سیوا شي نو شوګر او کینسر یې وشي. اینی هاو بیا سړی 15 کاله ته ورسي نو اسټیفوروسس شروع شي، د هډوکو وچېدل کوم ته جراحت پڼ وي نو دا په 15 کاله په بار دنیا کې په ښځو کې شروع کیږي او په 15 کاله په سړو کې شروع کیږي. زموږ پاکستان کې 80% خلک پری میچور اسټیفوروسس کې اخته دي. ځکه چې زما سره 8000 خلکو ډیټا ده د غټو په دې کې تقریبا 40% زنانو د کومې پیغلې جینکې چې د جوړونه لګېدلي، د ملا مهرې لګېدلي او د 35% د 18% د هلکانو لګېدلي او چې کوم د 60 کالونو خلک بره دی نو دې کې صرف د 30% خلکو هډوکي لګېدلي، ځکه دی پخوا په غرمو کې کارونه کړي یوې کړي دي. نو اینی هاو څه به کېږي نو تاسو ته بیا زه شارټکټ وایم چې 60 کاله باندې په 14 کاله باندې د هډوکو ډینسټي کلکوالی په کمیدلو شروع شي، 1% ختم شي، د سړو 6% د زنانو د هډوکو کلکوالی بیرته نه راځي، قطعاً نه راځي، نه په ویټامین ډي راځي، نه په نور راځي او نه په بایپاسفونیټ راځي. او بیا چې 10 کال ته سړی ورسي 12% د هډوکو کلکوالی ختم شي، د سړو 6% د زنانو. او بیا زموږ خلک سټیراید ورکوي نو سټیراید د هډوکو د دشمن ورته وایي او د پیراتایراید هارمون چې کوم د هډوکو د کمۍ په وجه سیوا کېږي نو دې ته د هډوکو غل او دشمن وایي. او بیا نارینه ډېر زیات کمزوری شي، بیا چې د حکیمانو دارو خوري یو شی بل شی، او ماشومان ټول کړۍ پراته دي. اینی هاو دا موږ خو له د اپریل 2015 نه کوشش کوو تقریبا 6 میاشتې او 2 کلم دماغ دله ختم کړو، نو پرابلم. خو تاسو چې څوک راځئ نو مهرباني به کوئ چې مه راځئ، یو 5 ستنې وڅکئ او بیا د هغه نه وروسته په 14 ورځې کې یوه ستن څکئ او بیا په دې ژمي په غرمو کې به تاسو نه کښېنئ غرمو ته، ځکه چې دې کې ډېر زیات اوږد چکه وي. لکه دې هلک ته څنګه موږ ولیکل چې په خوراک کې به هر څه ته حلال خورئ خو ماشومان له پاپړ نه ورکوئ او د ماشومانو مالش نه کوئ، ځکه چې د ماشومانو د هډوکي نرم وي نو بیا کږېږي. او د 4-2021 پورې چې چېرته پوستکی غرمو ته ښکاره نه شي د اپریله پورې، ځکه چې د ژمي د غرمو نه چېرته هم د ضرورت روزمره ضرورت د هډوکو ویټامین نه پوره کېږي، کوم چې د 0 نه واله 5,000 یونټ دي، مګر بیا هم معمولی چانس وي چې معمولی د هډوکو ویټامین پیدا شي او کله چې معمولی د هډوکو ویټامین سیوا شي نو بیا په سر کې رکشلی او ګردې خرابوي، ځکه چې دا هلک د روزمره ضرورت د هډوکو ویټامین او ستنې سکي. نو بیا چې کله دا مې ورته دیم لیکلي، بیا چې کله د کال 4مه میاشت یعنې اپریل شروع شي نو بیا په هفته کې کم از کم 3 ځل کم از کم 40 منټه د پنډو او د مټو پوستکی غرمو ته ښکاره کول او خو چې هوا او دوړه کینئ او غوړي به ورسره خورئ، ځکه که تاسو د غرمو ته کینئ او غوړي ورسره نه خورئ نو بیا هم څه پیدا نشته. او دا ویټامین ډي ستنې او ګولۍ به بندې وي. بیا چې کله د کال 10مه میاشت یعنی نومبر شروع کېږي نو په 14 ورځو کې یوه ستن سکا او بیا چې د کال بیرته ونې راکوټ کېږي او ګلونه راښکاره کېږي نو بیا غرمو ته کښېنه. نو شاباش پښتون چې تا د سوری لفظ استعمال کرے. اینی ہاؤ آئی ایم لکی، میں خوش قسمت ہوں کہ میرا ملک پاکستان ہے، ایک مسلمان ملک ہے اور ابھی پوری دنیا میں پاکستان وزٹر پوائنٹس کے لیے یعنی صحت کے لیے پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے، پوری دنیا میں، کیونکہ ہمارے ساتھ پاسپورٹس پمپ کے لیے ہیں یہ چین پر چترال کے ڈبل منگا پھر زمنگ سرا اسلام شتا پاکستانی وٹ ملک دے، پاکستان اسلامی ملک دے، بیا زمنگ سدسیه نور دی چې دې نه کینسر نه کېږي، خو دې خدمت پکار دی، نه د آرمي کار دی، نه د مولا کار دی، نه د لیډر. دې ملک ته مور او پلار ویل غواړي، دې ملک خدمت پکار دی. پنجاب کې 2.5% خلکو کې په دې صوبه کې په 2.5% خلکو کې د هډوکو ویټامین شته او په پنجاب کې په 30% خلکو کې پوره دي، په پنجاب او په کراچۍ کې په 60 کې.
نو اینی هاو دا زمونږ پته ده تاسو کوشش کوئ چې دلته څوک مه راځئ او که څوک راځئ نو چې 2000 روپۍ درسئ زمونږ یو ځل چې کپي یا بیا تاسو دا د هډوکو ویټامن ټسټونه چې دي نو په آغا خان کې په 14,000 کېږي او بعضې خلک یې په 12,000 روپۍ کوي بیا زمونږ بیرته چیکه فری تاسو دا ټسټونه کوئ د ټولو ته ښه ښکاري او بیا تاسو دا ایکس رې کوئ دا او موږ ته ټلیفون کوئ نو که جوړونه لګېدلي ستاسو موږ به پې کوو نو ستاسو به خرچه نه راځي او نه څوک ماته د سعودي نه ټلیفون وکوي نه څوک ایمیل وکوي